السلام علیکم. وی زما د خار خایسته ور مراوړې، زما د خار خایسته ور مراوړې، دلته پردي جنگونه نور مراوړې. او د ریحان زیب د پاره زما دا شعر د چا شعر دی، خو زه تاسو ته وړاندې کومه. پاتې به مې لوی لوی ارمانونه شي، پاتې به مې لوی لوی ارمانونه نشي، ژونده زه دې پیژنم نیمګړی. دا دوه شعرونه مې د زړه د کومې نه راویستل، او په دې وجه چې د سیاست او غلطو پالیسیو زموږ ښکلي ښکلي ځوانان د اور او د خاورو خوراک کو. الله دې په دې ملک کې امن راولي. بلوچستان کې اور لګېدلې، خوشکش دماکي کېږي، هغه غریبانان راغلي او اسلام آباد کې یو میاشت ناسو او واپس مایوسه لاړل، په دې وجه چې د اسلام آباد حکمرانانو د هغوی په غم باندې او د هغوی په هغه زخمونو باندې پټۍ کېښودو ته تیار نه و. څوک ورسره میلاو هم نشو چې د هغوی غمونه یې اورېدلي وو. او هغې کې میندې وې، خویندې وې، بوډاګان وو، بېوسه وو. د خپل بېبسۍ اظهار یې وکړو، او چې واپس لاړه ډاکټر مارنګ بلوچ ته دومره عظیم الشان خلکو استقبال ورکو چې دې نه ثابتېده چې هلته کې د خلکو امیدونه د مارنګ سره ولي دي، ځکه چې د ټولو زړونه زخمی دي. او خپله میډیا وله توجه نه ورکوي، خو انټرنیشنل میډیا او سوشل میډیا وله ورکړه، او بیا زموږ ګیلې چې زموږ خلاف پروپیګنډه کېږي. کو په کور کې مونږ خپلې مسلې حل نه کړو، بیا به بارۍ سړی راځي زموږ په مسلو کې به ګوتې وي. دغه د ریحان زیب حل دی، د الیکشن نه مخکې د هغه شهادت، او بیا هلته کې خطرناکه خبره ده چې د داعش ترجمان د هغې ذمهواري واخیسته. تاسو ته پته ده چې داعش د چا پراکسي ده، دا د امریکې او د اسرائیل جوړه کړې تنظیم دی. الله دې په دې خطه باندې رحم راولي. د ټولو خلکو دا وینا ده چې دا هغه خلک دي، او دوی په ځای په شام کې، په عراق کې، په افغانستان کې کم کاروایانې چې کوي، یا زموږ د ښکلي ښکلي ځوانان وړي، نو ډېره د افسوس خبره ده. زموږ د ادارو دپاره هم، زموږ دلته کې اف سی ده، نور ادارې دي سیکیورټي، هغوی له پکار ده چې د خلکو له تحفظ ورکړي، چې دومره ډاډه هغوی راځي او د باجوړ په ښار کې په بازار په منځ کې خلک ټارګټ کوي. نو ډېره د افسوس او د خفګان خبره ده. خو د دې هر څه نه باوجود چې وګورئ، د ریاست فیصلې داسې دي چې هغې په ځوانانو کې مایوسي پیدا کړې ده، او بیا ته له ظلم هم کوي او ته غږ هم نشي کولی. د هغې افسوسناک شهادت نه پس باجوړ کې خلکو احتجاج وکړو، د خپل زړه اواز یې حکومت ته کېښودو چې خدای دپاره زموږ تحفظ وکړي. په هغې کې څه کسان د سکاوټ ګیټ ته تللي دي، هلته به یې د کاڼي یو ګزار نیم کړی. نن خبر شوم چې په هغې ټولو باندې اف آی آر درج شوې. نو پکار ده چې هغوی دغه مسلې په جرګې حل کړي. دا د مصلحت نه کار والي، هر وخت یې ډنډې کار نقصان دی. مشران پکې کېنوي چې دا ټول دا زمونږ خلک دی، زمونږ معاشره ده، زمونږ ملک دی، مونږ به یې ټیک کوو. بارۍ سړی به نه راځي، بارۍ خو په 71 کې مونږ دا مسلې نه حل کولې، بارۍ راغی او ملک یې رانه یوړو. نو د خدای دپاره څومره چې فیصله ساز یې د عوامو ته خپل بچي وګڼئ. دا ټول محب وطن دي، د دوی په دې زړونو باندې، د دوی په دې زخمونو باندې پټۍ کېدی، دوی ځان ته رانږدې کړي. دوی چې ځان ته رانږدې شي، دا ملک به ترقي وکړي. کو بلوچي دي، کو پښتون دي، په قبایلو کې ډېر اور لګېدلی دی، کو کشمیري دي، کو ګلګتي دي، کو سندي دي، کو پنجابي دي، دا ټول د دې پاکستان مخلصه او محب وطن خلک دي. د غلطو پالیسیانو په وجه چې د کم خفګانونه دي، دا وله ختمول پکار دي. مونږ ټول غواړو چې پاکستان دې مضبوطي، ادارې دې مضبوطي، چې څوک مونږ کې دشمن سازشونه کوي، خو چې ګیلې ډېرې شي نو د دشمن سازشونه بیا ډېر اساني. هغه خلک وی که نه وي، خټې له لږې اوبه پکاري چې چکړې ترې جوړې شي. دغه حالت ته ماحول مه بوځئ چې مونږ ټول د دې ملک د فایدې او د دفاع قسم خوړلې دی، محب وطن یو، نو ولې یې تنګوئ. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ او ډېر یې شیر کړئ چې زموږ د خپلو
مشرانو ته ورسی چې د خدای د پاره د عوام ټول د دې ملک سره وفادار دي دوی د دیوال سره ملګوي چې نقصان تی جوړ شي سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته